نو موږ صرف د خپلو پیدو دپاره هغې ته دا چغې وو چې آمنا موږ ایمان راوړی دی د هغې سره یو خو په حقیقت کې موږ د کافرانو ته به وایو چې موږ ستاسو ملګري یو وَإِذَا لَقُوا او هر کله چې دوی ملاقات وکړي الذين دها کسانو سره آمنو چې ایمان راوړل قالو نو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی مسلمان سره ملو شي موږ ایمان راوړل وَإِذَا خلوا او هر کله چې خالی شي وَإِذَا خلوا او هر کله چې لال شي الى شیاطینهم هغه خپلو سردارانو ته قالو نو دوی وایي انا معکم بېشکه موږ ستاسو ملګري یو انما نحن بېشکه بس موږ هم مستهزئون ټوکې کوونکي یو د مسلمانانو پورې الله له جواب ورکړي الله تعالی یستهزئ ټوکې به وکړي بهم په دوی پورې ټوکې به وکړي الله ټوکو والا نه دی مطلب دا دی چې الله یستهزئ نو جزاء استهزائهم د دې د استهزاء هغه سزا به الله پاک دوی ته ورکړي دې معنا دا ده الله به ټوکي وکړي څه مطلب چې الله به د دې د ټوکو هغه سزا دې ته ورکړي چې دې مسلمانانو پر ټوکې کولې چې دا خو چې کوم دی کمکل دي بیوقوف دي او موږ دې سره هسې د ژبې په سر باندې ایمان راوړل دي پورې ټوکې کوو موږ ایمان په حقیقت کې نه دی راوړی دي پورې صرف د ټوکو دپاره موږ ایمان راوړی دي پورې ټوکې وکړو حقیقت کې موږ د کافرانو ملګري یو نو الله ولې جواب ورکړو چې الله یستهزئ الله پاک یستهزئ به ټوکې وکړي بهم دوی پورې ټوکې به وکړي څه مطلب و چې د دې د ټوکو بدله به الله پاک په آخرت کې ورکړي یو حدیث پاک کې راځي چې کله دې جهنم ته ور وغورځي نو په دې جهنم کې به دې ته چې کوم دی د جنت طرف دروازه کولو شي نو چې کله دروازه کولو شي دې به رامنډه کړي چې موږ ته جنت طرف دروازه کولو شو چې کله دې دروازې ته رانږدې شي دروازه به بند شي بیا به دې لړ شي بیا به دروازه لري شي بیا به دې رامنډه کړي چې دې کله دروازې ته راورسي دې په تکلیفونو ډېر وختلی وي په جهنم کې الله دې موږ ټول محفوظ وساتي نو دې بیا رامنډه کړي نو چې رامنډه کړي نو بیا به دروازه بند شي نو دې ته به دا عذاب ورکېږي دغه په جهنم کې به دې پوره ټوکې کېږي څنګه چې دې په دنیا کې مسلمانانو پوره ټوکې کولې نو په جهنم کې به دې پوره چې کوم دې ټوکې کولی شي